سلامونه ملګرو دا د نایجیریا یو سکول دی چې د ویډیو کې تاسو د ښکاري چې د ماشومان لګیا دي خپل موبایل ته کاڼي نیولي دي خپل موبایل یې ماتی جي دا د دې سکول د دې ماشومانو رزلټ ډېر خراب راغلی او چې دغه سکول پرنسپل د دوی پیرنټس د دوی والدین راوغوښتل تپوس یې توی کړو چې دوی رزلټ ډېر زیات خراب راغلی دی دوی کور کې څه کوي والدینو ولې دا شکوه وکړه چې دوی موسټلی په موبایلو کې لګیا وي موبایل ډېر زیات یوز کوي نو همدغه والدینو ته پرنسپل صاحب وویل چې تاسو کم موبایل دوی یوز کوي اب سکول ته راوړئ هم هغه موبایل بیا راوښتي چې کومه به دې سټوډنټانو په کور کې یوز کولي هم د هغوی په لاس باندې هغه موبایل یې ماتې کړي د والدین په اجازت باندې د والدین په رضامندۍ باندې دغه موبایل خپلو ماشومانو ماتې کړي هغه موبایل کم بچی کور کې یوز کولی جي نن سبا که تاسو د پاکستان ایجوکیشن سیسټم وګورئ موسټلی پرایمري سکولونه یا چې کوم پرایویټ سکولونه دي کې د دې سکولونو ماشومان چې کوم دي زیات ټایم په موبایل باندې تیروي او کور کې پیرنټس چې کوم وي نو هم په دې ډېر زیات خوشحالي چې خیر دی بچی مو د بار نه ګرځي په کور دننه د موبایل کې لګیږي نور پیرنټس له پته نه چې زما دا بچی په دې موبایل کې څه ګوري یا ټیک ټاک ګوري یا گیم کوي خپل ټایم دی په څه باندې ویسټ کوي خپل ټایم دی په څه باندې تیروي نو دې ځای کې دا ډېره د تشویش خبره ده ځکه همدغه سټوډنټس چې کوم وي بیا دی پړهایي سره زړه نه لګي دی په ټیک ټاک کې دومره انوالو شي یا دی په پبجي گیم کې دومره انوالو شي چې دی نه سټډي پاتې شي بل همدغه سټوډنټس چې کوم کله زه له پاکستان د کلچر خبره کوم مخکې به که یو ماشوم سکول کې خپل استاد وخلو نو چې کور ته به راوه هغه به خپل والدینو ته خپل مور پلار ته ووایي چې زه فلاني استاد وایم نو کور کې به هغه مور پلار هم راګرګو به والو چې تا به سروانۍ کړي وي یا به تا سټډي صحیح نه کړي یا به تا ټیسټ فیل کړي وي په دې وجه به یې وهلې هسې به ستا استاد لیونی نه دی چې تا وخي همدا سبق په ماشوم له په کور کې ملاوېدو نو ماشوم که بیا سکول کې وهل هم خوړل په ټیسټ باندې یا پرواني باندې نو هغه به کور کې غږ نه ګولو هغه به کور کې دا نه وي چې زه فلاني استاد وهلم ځکه که هغه کور کې حل وي نو کور کې به هغه دوباره وهل خوړل نن سبا کلچر داسې جوړ دی نن سبا یو عادت داسې جوړ دی چې ماشوم که استاد په سکول کې غوسه هم وکړي وهل خو ډېره لویه خبره ده ماشوم راشي کور کې وي یو کور چې کم د هغه والدین وي ماماګان ترونه یو ځای شي سکول ته استاد پسې لاړ شي چې تا زموږ په زوی باندې غوسه ولې کړې یا تا زموږ زوی وهلی ولې دی نو په دې وجه بیا هغه ماشوم انتهایي خراب شو دا زما پرسنل ایکسپیرینس دی داسې کیسز زما د وړاندې ډېر زیات تیر شوي دي چې هغه ماشوم بیا په سټډي کې هم بیکاره وي او هغه ماشوم له بیا استاد سوی هم نه هغه چې استاد ولا سوی نه د استاد هغه یره د هغه د زړه نه وځي نو هغه بیا هغه رنګې پړهایي نه کوي یو خو دا ویډیو مې تاسو سره شیر کړه په دې ویډیو کې یو د ویډیو مقصد مې صرف دا چې کم د ستاسو ماشومان سکول کې دي کم چې لا داسې میچور نه دي سوچ پوخ نه دی لکه تقریبا پرایمري لیول کې دي یا 8 کلاسه پورې دي 9 10 پورې هم تقریبا نهم لسمه پورې ماشوم چې کم دی هغه په خپل څه باندې نه پوهېږي هغه ټایم ویسټ کوي هم په دې موبایلو باندې نو یو پراپر ټایم تاسو ډیسایډ کوئ منم د ستاسو د ماشوم به د موبایل نه بغیر ګزاره نه کیږي یا تاسو هم غواړئ چې موبایل یوز کړي یا ډېر ماشومان د سټډي په بانه باندې موبایل یوز کوي چونکې سټډي پې نه کوي د هغه والدین ایجوکیټډ نه وي ای تعلیمي یافته نه وي دی به وایي چې زه په موبایل سټډي کوم یا موږ له ټاسک راځي د سکول له طرفې یا موږ له ہوم ورک د سکول له طرفې راځي یا زه په کلاسز اټینډ کوم نو پیرنټس یې هم نه پوهېږي ولا هم یا لیپټاپ پرووایډ کړي یا ولا انډرایډ موبایل پرووایډ کړي او انډرایډ موبایل چې کوم دی د سکول د ماشومانو دپاره تبعي ده بالکل تبعي ده 100% ښه کمپلیټلی تبعي ده چې نو دې ټایم کې تاسو کوشش کوئ چې خپل ماشومانو ته موبایل مه ورکوئ او که بیا هم تاسو مجبوره یئ نو بیا هغه پسې خیر د لږ چان بین کوئ چې دی په دې موبایل کې څه ګوري آیا دی په کم طرف روان دی د کم خوا روان دی د کم رخ ایشتلی دی نو د هغې لږ ازاله کوئ نو دا یو شاړ غونتې ویډیو وه د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام